الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څرنګه زه غونډ پښتنه ته مخاطب یم په 11 اکتوبر باندې د میز مشر نصیر کوکی خیل افریدی د غونډې پښتنې مشر چې پابند یو جلی اف آی آر د میز حکومت انتظامیه جلی اف آی آر کاټ کړی و پاکه دای گرفتار شو پانا بعد چې دای پاکه ضمانت وشو بیا د سراروغه یو کاس چک شو یغه اف آی آر په کاټ ک بیا نه بعد چې نصیر کوکی خیل باندې چې ډی خان عدالت ته پیش کوو دا خبره په سوشل میډیا رولا په حساب روغلا چې د وانا سیټي جنوبي وزیرستان یو وزیر ورچک شو په نصیر کوکی خیل باندې اف آی آر کاټ کو باندې ټوټل سیاسي تحریکي ملګری د میر د جرګې مشرونه باندې سوچ سمجھ وکړه سرکشنو ستي مشورات وکړه باندې بعد می چې کیم کس په نومه اف آی آر کاټ شوی و د احمد په نومه امیش تحقیقات وکړه میش اکورا تا ورورا سي دي د تکورا تا ورغللی دایم رويستو چې هغه اف آی آر چې په د سیټي تونه کې کټ شوی دی په 26 دسمبر باندې د میش د پښتنې په مشر هغه احمد الله دوستو خپل زبانی خبره وکړو احمد الله یې چې نو اف آی آر کټ کړای دی نو راغلای دا فیک اف آی آر دی یمو شناختی چا استعمال کړای دی ویسو هغه خبره خپل احمد الله وکړو میش دا کیسه پرونی استلا میش کوم امازای واکشلی پریکړه کړه چې میش د خپل مشرونه قدر کی میش د ادارې د چا په خلو باندې دا چار نه کی ا خبرو د خپل هوا کی دای چې وکړو نور میش څټ خپل تحریکي ملګری سیاسي خلکو بیا خپل مشاورت کی دا بیار چې کیم کټ شوی دی دا بونه راي کټ کړی چچا کټ کړی دی د مصر ظلم زتای کړی دی او دغه باوجود چچا کړی دی ان شاء الله سړی ډېر ان شاء الله زر کیلو ته گرفتار شي او دغه سره مې تعلق نشته ختم کیږي چې مو ختم کیږي زازيري